بصري زما یو لور وفات شوی نو اوس زما دا ارزو ده چې زه د خپل لور په خوب کې ووینم نو حضرت حسن بصري رحمه الله تعالی ورته وویل چې د ماخستن د لمانځه څخه وروسته به 4 رکعات نفل منځ وکړي او په هر رکعت کې به د الحمدلله څخه وروسته سورة التکاثر وایي سورة التکاثر دا رقم دی بسم الله الرحمن الرحیم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم دغه چې دی سورۃ التکاثر دی دغه د هر چا د پاره کوي څوک دا وایي چې زه د پلار په خوب وینم زه د مور په خوب وینم زه د شزه په خوب وینم زه د زوی یا لور په خوب وینم نو هغه دغه طریقه وته د مخصن د منځه بعد به 4 رکعات نفل منځ وکي د نفل منځه په هر رکعت کې به چې الحمدلله ختم کې ولا ضالین موي دغه څخه به ورسته بیا چې کوي الهاکم التکاثر دغه سورات به وایي په 4 رکعات وکي دا چې وای بیا به تر هغه پر درود شریف وای چې دای بيدیش په دغه درود کې بيدس مخستان کده د ارچا په نیت باندې چکړی هغه به دای چې دای په خوب وي دا طریقه کتاب لیکل نو امام حسن بصری رحمه الله تعالی دا ورته ویل چې د مخستان د منځه بعد 4 رکعات نفل منځ به وکي او په هر رکعت کې به الحمدلله څخه ورسته دغه الهاکم التکاثر دغه سورۃ وای او بیا به د دې څخه ورسته بداسه خو تر بده کې دوه پرې بچته وي دیږي تر دغه وخت پرې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وای مسلسل به درود شریف وای نو هغه شذ ولاړه دغه څه وکړل نو دې چې هغه خپل لور مخصن په خوب کې ولیدل چې په ډېر سخت عذاب کې مبتلا چې د اور لباس یې راغوستی دی او دواړه لاسونه تر شا ورتړلې دي او د اور په زنجیرو باندې باندې ده دغه عذاب ورکول کیږي د اور کپړې د اور زنجیرونه د اور هات کړی په دې باندې تړل نو د مور چې ساره پورته سول یو سخت چغه تر خپل ووتل او فورا بیرته حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی تراغله او دا ټول خوب ورته بیان کړ چې ما مخصن داس خوب ول دغه تر کوم وکړه د خوب ولید ما لور داس په تکلیف کې و نو حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی ورته ویل چې صدقه وکړه خیرات وکړه او ثواب پاغیب سی وبخښه نو شاید چې ستالور به الله جل جلاله د دې صدقې په وجه سره معاف نو هغه شزه بیا ولاړه د خپل واس موافق څه خیرات هو هغه څه په واس هغه وکي نو په دغه شپه باندې قدرتي حضرت امام حسن بصری رحمه الله تعالی خوب ولید چې د جنت یو باغ دی او په دې باغ کې یو ډیر لوړ تخت دی او پر هغه تخت باندې یو ډیره خوبصورت حسینه جمیله انجلی ناسته ده او د دې انجلی پر سر باندې یو د نور تاج پروت دی نو دې د حضرت امام حسن بصری رحمه الله تعالی څخه پوښتنه وکړل یا حسن اتعرفني اے امام حسن بصری رحمه الله تعالی ما پیژنې نو د مبارک ورته وویل چې ما نه و پیژندل ته څوک یې نو هغه انجلې ورته وویل چې زه خو د هغه ښځې لور یم کومې ته چې تا د درود شریف حکم کړی و چې د ماخستن د لمانځه او د نفلو څخه وروسته چې بیا بدېږي نو تر بدېدو پورې درود شریف په نبي علیه السلام باندې وایه زه د هغه ښځې لور یم نو حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی ورته وویل چې ستا مور خو ما ته ستا حال د دې برعکس بیان کړی یعنی چې ستا مور ما ته دا وویل چې زما لور ډیره سخته په سخترین عذاب کې گرفتار او په عذاب کې مبتلا او سخت عذاب ورکول کېدی د اور کپړې ورغتل سوي وي د اور په زنجیرانو باندې تړلې او عذاب ورکوي ستا مور خو ما ته داسې وویل نو لہذا ته خو اوس په ډیر ښه حالت کې نو انجلې ورته وویل چې په هغه وخت کې حقیقت هم زما حالت هغه رنګ و کوم چې وتا ته زما مور بیان کړی
زه په تکلیف وم ډېر سخت په تکلیف وم او ډېر په سخت ترين عذاب کې مبتلا وم نو د مبارک بیا پښتنه جن وکړل چې نو بیا دا دومره غټه مرتبه تا ته څنګه حاصله شول خدای پاک دا دومره عظیمه مرتبه بیا څنګه درکړل چې الته په هغه عذاب کې وي اوس څو ورځې مخکې او نن بیا په یو د جنت په باغ کې یو بالا تخت دی او پر دې تخت باندې پر سر باندې دی د نور تاج دی او ډیره خوشاله و دې حالات کم شي راوستلې نو هغه انجلۍ ورته ویل كلنا 70,000 نفس في العقوبة والعذاب كما وصفت لك والدتي وای چې موږ اویا زره کسان وو چې په سخت عذاب کې مبتلا وو کوم چې زما مور وتا ته بیان کړو هغه ټیم کې موږ اویا زره کسان وی کړه زه نه وم اویا زره کسان په دا تکلیفات کې ډوبو په هغه رقم عذاب کې وو چې د اور کپړې راغوستې وي او د اور د جهنم زنجیران راچولې وو او هغه کړي راچولې په هغه باندې تړلې وو موږ اویا زره کسانو د دې مقبرې ټوله کسان نو فعبر رجل من الصالحين على قبورنا وصلى على النبي مرة وجعل ثوابها لنا خود صلحاء او د نیکانو خلکو څخه یو بزرګ زموږ پر دغه مقبره باندې تیر دی نو هغه بزرګ صرف یو واره پر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي او دا هغه درود شریف ثواب او موږ ټول مقبره والا تر وبخشي یو واره درود شریف وایي دا یو موږ ټول مقبره والا تر وبخشي فقبلها الله تعالى منه واعتقنا كلنا من تلك العقوبه نو الله جل جلاله هغه درود شریف داسې قبول کړي چې د هغه په برکت سره موږ ټول د هغه سخت ترين عذاب څخه آزاد دا یو درود شریف واجب دی دا اویا زره کسان ټول وبخښل چې ورسې پلانکی بزرګ درود شریف زما پر محمد علیه السلام ویل او ثواب وتی ټول در شریکي دغه درود شریف په برکت سره ټول زما د عذاب خلاص شي موږ اویا زره کسان د عذاب څخه فارغ کړو او ما ته هم د هغه یو درود شریف د ثواب په نتیجه کې دا اعزاز او اکرام راکول شو نو وګوره دا درود شریف فضیلت د درود شریف برکات یو ور درود شریف په وجه باندې اویا زره کسان خدا پاک د ورسه د جهنم څخه فارغ کړي داغه څخه خلاص کړي دا نو نه ده نه فرقه چې راغله د پنځپریان وهابیان سلفیان اهل حدیث داعش خوارج توحیدیان اشاعتیان پر ځانو نمونه په یو نامه کې و شرمېږي بل نو پر ځان کښې اوس نن سبا اکثره نوم د دې د داعش چلیږي دا داعشیان چې بس کله مازی اسقاط و کتاب بدعت و کینه روا دي کته مازی په یو درې مورز باندې خیرات و کتاب بدعت و کینه روا دي یته د دینون پنځمه د زمړي زو د قرآنون پنځمه ده یا تاسو که سنوي الهامات کیږي نوې پیغمبر راغلی د دې خلکو په خله مکو خو که کښې نستل مجر وخت دې خلکو نه استایزل پر اره خبره ورنه اسقاط کوي زکه دا اسقاط د ډیرو شانو یو کفاره یو چا به قسمونه اخیست یو چا سبل منځونه قضا سوي یو چا به روژې خوړلې نو دا اسقاط دا د امام محمد رحمه الله تعالی حیله ده چې هغه حیله یې شه ده د دې مؤمنانو مسلمانانو دپاره چې دا موږ یې واره په دور کې د لمنځو دپاره ګرځوو بیا د قضایي روژو دپاره ګرځوو بیا د کفارې د روژو دپاره ګرځوو بیا د کفارې د ایمانو د قسمو دپاره ګرځوو بیا د کفارې د زهار دپاره ګرځوو چې دا سړی وښځې ته وایي ته پر ما دی لکه خور ته پر ما دی لکه مور نه دی دې ته زهار وایي په دې باره کې بیا ګرځي او بیا د جمیع حقوقو مسلمانانو په دې باره کې بیا ګرځي دا غلط کار دی بد کار دی ظلم دی امام محمد رحمه الله تعالی دا طریقه یې ده او ظالمه ته وایي مې کوه ته اوس امام احمد صاحب ډېر پوهې ظالم هغه امام د زمانې او د وخت امام 12,15,000 مسلې د قرآن را ایستلې د امام محمد رحمه الله تعالی
نن زه بار بار په بیانو کې وایم مخامخ مې پنځپیران ته ویلي چې یوه مسله د قرآن راوباسه مذهب ته به نه ځې یوه مسله د قرآن راوباسه و ټولو پنځپیران ته په ټوله دنیا کې اجازه صرف یوه مسله دې راوباسه امام محمد رحمه الله تعالی هغه مشرف معظم د شرافت د اعزاز د عزت ډک انسان و چې 12,15,000 مسلې د قرآن استنباط کړي 12,15,000 مسلې راستني نن ظالم استا خپل سنجا ولا کې زده ته تر هغه پوه شولې ځان تر هغه پوه بول کدي اسقاط وکي بدعت وکي کدي خیرات وکي بدعت وکي کدي مازیو په کور کې ختم وکي د مړي د پاره د ثواب د پاره دا وګور یو در شریف ویل دي یار د یو در شریف وجبانی الله جل جلاله اویا زره کسان فرغ کړي دي د جهنم د ورسه ظالم زه چې د خدای قرآن په سوایم بد کار کوم زه چې یو دیر په خیرات کوم بد کار کوم نه چې واس مې کېږي ماته ته بار بار ویلې دي و خپلو بچیانو ته د اسقاط په باره کې وصیتونه لا وکړي چې زویه په ما پسې اسقاط وکړه ما پسې اسقاط مه پرېږده په ما پسې ختم مه پرېږده په ما پسې په ختم کړې بار بار ماته ته ویلې دي په دا قبر کې نه مور ستا نه پلار ستا نه ښځه ستا نه زمنان ستا نه ملګري یاران دوستان ستا هېڅ شی نشته بس خپل عمل به په ښه درځي یا به اولاد صالح په ښه درځي ځکه د مشکا شریف حدیث دی رسول الله فرمایي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله چې انسان وفات د ټول اعمال ختم بس الا من ثلاث ما سوا د درو شان څخه الا من صدقه جاریه چې په دنیا کې د کار کړي چې هغه څخه نور فائدہ اخلي لکه اوس فرض کړه مسجد جوړ کړي په مسجد کې نور منځونه کوي د شمړي دا د اره سجدي ثواب په دبس لیکل کیږي مسجد لري درې راوړلې پر دې باندې سجده لګیږي د هر سجدي ثواب په دبس لیکل کیږي دای مرد خدا پاک دا ثوابونه په دبس رسي لکه دغه غفور کا خدای تعالی دې احسان سره وکي الله دې جنت الفردوس ور نصیب دغه مسجد چې دا درې راوړلې دا درې تر دا اره ټیمو پر دا درې او څوک په دې باندې سجدي کوي منځونه کوي دا ټول ثوابونه دله هم روان دا نه ثواب کار او بل اولاد صالح دي چې دعا بزدر کوي او خیر او خیرات بزدر کوي اولاد صالح اولاد غلط نه لکه پنځپرې وهابي خدای دې زموږ په اولادو کې پنځپران نه پیدا کوي الله دې زموږ په اولادو کې سلفیان وهابیان او بریلویان نه پیدا کوي خدای پاک دې د اهل سنت والجماعت عقیده او مجتمع نصیب کړي او زموږ په اولادو دې خدای پاک نصیب کړي او خدای مې دغه باطل فرقې څخه خلاص روانه جمع ان شاء الله پر دغه باندې پر دغه موضوع باندې بیان کوو که خدای کوي